السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو دا پاکستان تحریک انصاف چې کوم 9 اپریل والا پروګرام نو هغه کینسل شو. د دې اعلان به بیا کیږي. د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټه اجلاس منعقد شو لږ ساعت مخکې. او دې حوالې سره بیرسټر ګوهر الله مهاراج نصر عباس دغه بیانونه راغلي په اسمبلی کې چې کوم خطاب هغه راغلی. او به هر حال د کور کمیټه چې کوم د هغې فیصلې دي نو په هغې کې ډسکس کېږي او هغې باندې خبره کېږي. نو کور کمیټه اجلاس چې په هغې کې ټول لیډرشپ هم موجود او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې د هغې د طرف نه بنیادي تا اعلان چې دلته نه به کنټینر روانېدو، خیبر پښتونخوا نه به پنجاب ته وړېدو او بیا په لاره کوم دی کې پړاو راتلو. نو هغې کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هم شریک و، نور وزیران هم پکې وو. هغې کې دا فیصله وشوه چې چونکې دې ټایم کې پاکستان او د خطې چې کوم صورتحال دی، ایران، پاکستان، امریکا، اسرائیل او د ایران اسرائیل امریکې ترمنځ چې کوم عارضي جنګ بندي ده او بیا امن مذاکرات چې کوم اسلام آباد کې کېدونکي دي 10 اپریل باندې او دلته وفدونه را روان دي. نو د دغې په بنیاد باندې پاکستان تحریک انصاف د خپل احتجاج نه عارضي طور باندې د رسو کېدو اعلان وکړو. بیا د هغې طرف نه ایران کې دا هم وویلی شول چې پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو ته هم د حکومت چې کوم کوششونه دي دې ته هم په درنښت باندې ګوري. او په زما په خیال په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې پاکستان تحریک انصاف د طرف نه د حکومتي چې کوم داسې فیصلې دي د هغې تحسین وشو. نو دې کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډرشپ دی هغې حکومت نه مطالبه وکړه چې د خطې صورتحال دي چې کوم عالمي صورتحال دي او کم دی دا چې کوم موجوده حالات روان دي دې ته دوام ورکولو دپاره چې کوم سیاسي قیادیان دي نو د دې د رها کولو دی هم اعلان وشي. به هر حال دې حوالې سره هم د خلکو وینا دا ده چې کوم خبرونو کې موږ ته را روان دي، کوم مبصرین خبرې کوي په دې باندې چې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ اسټیبلیشمنټ ترمنځ دې حوالې سره شاته خبرې هم کېږي، خبرې هم شوي دي او ډېرې سختې هم شوي دي او نرمې هم شوي دي. نو په نرمو کې دا دي چې پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ نه دا مطالبه وشوه چې تاسو ته درخواست وشو چې تاسو خپل پروګرام چونکې دې ټایم کې ملک یو ډېر لوی کارنامې طرف ته روان دی او یو ډېره لویه اکټیویټي ده، نو تاسو خپل پروګرام هغې نه شاته شئ. بل طرف ته چې کومه د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ دی نو هغې طرف نه هم د دې خیرسګالي وشوه او د هغې وینا دا ده چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هغه د خپل وکیل په ذریعه باندې هم دا پیغام ورکړی دی چې چونکې دې ټایم کې د خطې صورتحال هم بلکل ګډوډ دي او امن مذاکرات او دا موجوده چې کومه اکټیویټي ده دا ټول هر څه نه ضروري ده، لہذا پاکستان تحریک انصاف د خپل احتجاج هغه مؤخر کی عارضی طور باندې مؤخر کې او بیا د دې اکټیویټي نه پس چې دا مذاکرات یو طرف ته ورسي، مذاکرات کامیاب شي، دا هر څه کېږي نو د هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف د نوي ډیټ اعلان وکړي. پاکستان تحریک انصاف کارکنانو چې کوم تیاری و هغه هم شروع او کله چې دا فیصلې کې د خطابونه کېدل نو دې حوالې سره هم اجلاسونه مختلفو اضلاعو کې روان وو. خپله نوښار کې ما چې کله رابطه وکړه د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر بیا عمر کاکا خیل سره نو هغه ما ته دا وویل چې زه چونکې پېښور کې م اجلاس دی او اجلاس ته راتلو سره به زه بیا تاسو سره رابطه کوم نو د احتجاج حوالې سره مونږ یو بیان به ورکوو او دې به خبرې کوو چونکې دلته سبا وزیر اعلی را روان دی نو مونږ ټول چې کوم تنظیم دی هغه مو اکټیو کړی دی او هغې ته به هدایات ورکوو، هغې سره زموږ اجلاسونه دي نو چې زه راشم مونږ به خبرې کوو. د هغې هغه اکټیویټي هغه خبرې اترې روانې وي او د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه بالکل تیاری تاسو ته په سوشل میډیا باندې هم را رسېدلي. په هر حال دې ټایم کې خبر را رسېدلی دی پوسټپون شو، مؤخر شوی دی. راتلونکی احتجاج دا به بیا اعلان کله کېږي او بیا به کله شروع کېږي به هم تاسو سره بیا شیر کوو. دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ته یو ډېر لوی آرام هم ملو شو ځکه چې د تېرو څو ورځو نه م هغوی ستړي بارانونو کې احتجاج وشو نو سباني احتجاج دپاره فکرمند وو چونکې وزیر اعلی په نوښار باندې راتګ یا په 6 اتو ځایونو باندې د هغې استقبال، هغې دپاره تیاری کول، هغې دپاره کارکنان راویستل
یو ډېره غټه اکټیویټي وه چې کارکنانو ته ترېنه